अस्सलाम वालेकुम मलगरो परवेज हटक लबा द खपल कोर कसान होम वोट ورنه की دا दावा चा कړه دا پرون پرویز हटक د نوې پارټي اعلان کو حسین غدا پارټي شروع کېدو سره ختم شو هغه ته د جټکو ملاوېدو سلسله اوسه پورې شروع ده اوسه پورې 14 کسانو هغه سره د لا تعلق اظهار کړی دی د دې چې کوم تفصيلات دي هغه چې کوم داوا کړی دا چې ما سره 57 ام پی ایس ایمنز دي هغه کې څومره حقیقت دی هغه سره څومره سابقه ام پی ایس ایمنز دي دا هغه چې کوم حقیقت دی په دې ویډیو کې تاسو ته بیانوم د دې پارټي جوړېدو سره آیا عمران خان د نقصان وی او کنو د باره کې هم خبره کو د میډیا چې کم منافقت ته میډیا څنګه دا خبر ریپورت کړي دي داغه چې کم تفصيلات دي ام تاسو ته او سلیم صافي به مخ کې د پرویز هټک او محمود خان باره کې سوي او پرونه څنګه د پرویز هټک تعریفونه کړي دي یعنی داغه چې کم منافقت ته او بغض عمران دي هغه بالکل مخ ته راغلي دي داغه باره کې هم خبره کو دا ټول تفصيلات په دې نه ویډیو کې تاسو سره شریکوم خو زموږ نه سوال هم د حواله سره دي چې آیا اوس په د خیبر پښتونخوا عوام عمران خان سره ودرېږي او کنه پرویز هټک سره کم کسان چې وي عمران خان سره هغه دا ویډیو لازما شیر کې او د پرویز هټک او محمود خان باره کې خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ پرون پرویز هټک د خپل نوې پارټي اعلان کو او هغه پارټي نوم یې کې خو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین په یو حال کې دا تقریبا شو په هغه حال کې تقریبا 20 پورې د پاکستان تحریک انصاف سابقه ایمنز ام پی ایس چې دی په هغه حال کې موجود خو میډیا ته دا اجازه نو چې هغه دا تقریب کور کې میډیا ته حال ته تلو اجازه نو پرویز هټک دا داوا کړی دا چې ما سره د پاکستان تحریک انصاف 57 سابقه ام پی ایس او ام ان ایس دي خو هغه صرف د 33 کسانو لیست پرون جاری کو چې د کسانو په دې نوې پارټي کې شمولیت وکړو خو هغه 33 کسانو کې 14 کسان داسې مخه ته راغلي دي چې هغه پرویز هټک سره د لا تعلق اظهار کړی دي یعنی مونږ په دې پارټي کې شمولیت نه دی اختیار کړی پرویز هټک ته یو ډیره غټه جټکه ملو شوې دا پارټي چې دا نشورو کېدو سره څنګه ختم شو او په دې 14 کسانو کې افتخار مشوانی دي ملک شوکت دی تاج محمد دی پیر مصور دی ساجد ذوالفقار دی محمد جان دی اعظم خان دی ضیاء الله بنگش عبدالله خان قلندر خان عزیز الله فرید الدین وزیر زاده او ادریس خټک دې کسانو دا ویل دي چې مونږ پرویز هټک سره په دې پارټي کې شمولیت نه کړي د صرف د لیست کې زمونږ نوم چولې دي او د ډېره غټه غلطي کړې ده ضیاء الله بنگش خدا بیان ورک چې یاره مونږ په جیل کې مونږ نه موبایل فون زما غشتو مونږ د حال ترا وستو خو مونږ په دې پارټي کې شمولیت نه کړي بل اړخ یو عجیب کار دا شوی دی چې کم کس مړ شوی دی د نن یو نیم کال مخکې د هغه نوم هم په دې لیست کې اچولې دي د سواد سره تعلق لرونکي وقار خان سابقه ام پی ای دی دغه لیست په دې نوم کې شامل دی او هغه په 30 اپریل 2022 باندې مړ شوی دی بل یو عجیب کار دا شو چې پرون د دوه سابقه ام پی ایزو ریماند چې هغه پولیسو ورکړو خو هغه دوه کسان چې دي هغه دوه سابقه ام پی ایس چې دي پاره کې یو ملک واجد دی او ارباب وسیم هغه په دې تقریب کې شرکت وکړو نو دلته دا سوال اوچتیږي چې آیا دا کسان ست طریقې سره دلته رااله ځکه چې دوی خو جیل کې عدالت د دې کسانو ریماند ورکړو او پرون هغه په دې تقریب کې موجودو نه آیا دا هر څه چې کیږي دا سو کوي عوام دا سوال ضرور کوي او سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا پارټي خو جوړه شو خو د دې نو پاکستان تحریک انصاف ته یا عمران خان ته نقصان وي نو کوم د نن نه سلو 15 کال مخکې خبره وکړو د 2018 الیکشن نه لکشان مخکې پاکستان تحریک انصاف او عمران خان د خیبر پښتونخوا چې کم 21 ام پی ایزو هغه د خپل پارټي نه اوکل نه د هغه پاکستان تحریک انصاف ته څه نقصان شو اسم نقصان نه شو کله چې 2018 الیکشن شو نه پاکستان تحریک انصاف زیات اکثریت سره په حکومت کې راغی په خیبر پښتونخوا کې 13 کال په پنجاب کې تاسو وګتل چې 20 کسان چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف نه منحرف شو پاغه باندې دوباره ضمني الیکشن شو او پاغه 20 کې 15 سیټونه چې دي هغه دوباره پاکستان تحریک انصاف وګټل باوجود د دې چې ټول سیستم د هغه خلاف الیکشن کمیشن د هغه خلاف د پاکستان هغه ټیم کې چې کوم پنجاب کې حکومت او هغه د نون لیګو هغه د هغه خلاف ټول پارټي چې دی هغه یو ځای شوی خو د هغه باوجود زیات سټونه چې دی پاکستان تحریک انصاف وګټل اوس دا سوال به موجود وي چې آیا پاکستان تحریک انصاف چې دی واقعي د پاکستان عوام چې دی د خیبر پښتونخوا عوام چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او کنه د باره کې یو داوا هم مخه تراغلی ده او د نوخار یو اوسیدونکو دی هغه دا داوا کړی دا چې د پرویز هټک د خپل کور خلک چې دي هغه هم پرویز هټک لا ووټ ورنکي هغه خپل سیټ مونږټي نور داغه چې کم ام پی ایس ام ان ایس وی هغه خو پرېدا پرویز هټک د دې پارټي سربراه دی او هغه خپل سیټ هم اونګټي او داغه چې کم زوم دی هغه دا ویلي دي چې عمران خان سره ولاړم داغه چې کم رويره دا هغه دا ویلي چې زه عمران خان سره کلک ولاړم یعنی د پرویز هټک چې کم خپل د کور خلک دي نه هغه پرویز هټک لا ووټ نه ورکي نه نور چې د کې پی کې کم عوام دي هغه نه دي هغه سره تمل لري
40 ورځې مخکې په پنجاب کې هم یو پارټي جوړه شوې وه، خو هغه پارټي اوسه پورې لا رجسټر شوې نه ده، ځکه چې د رجسټریشن لپاره 3000 کسان پکار دي او هغې پارټۍ سره اوسه پورې 3000 ووټر نشته او هغوی دا دعوه کوي چې راتلونکي حکومت په پنجاب کې مونږ جوړو. میډیا دا خبر څنګه رپورټ کړی دی؟ د میډیا چې کوم منافقت دی هغې باره کې لږه خبره کوو او میډیا دا خبر دې طریقې سره رپورټ کړی دی چې پرویز خټک نوې پارټي جوړه کړه او په خیبر پښتونخوا کې چې د پاکستان تحریک انصاف کم سیاست و نه هغه دفن شو، د خیبر پښتونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف خاتمه وشوه. یعنی دا اوس د دوی هغه مکمل منافقت دی. دا فیصلې کولو والا میډیا څوک دي؟ دا فیصله به عوام کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا نه پاکستان تحریک انصاف یا یو بل پارټي هغه ختمه شوه او که نه. دا حق چې دی دا صرف عوامو سره دی. سلیم صافي به مخکې سوی هغه چې کوم منافقت دی هغه بالکل مخې ته راغلی دی. هغه به مخکې د پرویز خټک او محمود خان باره کې دا وی چې دې دواړو وزیر اعلیګانو، ځکه چې دا د پاکستان تحریک انصاف سابقه وزیر اعلی دي، پرویز خټک د 2013 نه 2018 پورې وزیر اعلی او محمود خان د 2018 نه 2022 پورې وزیر اعلی. نو سلیم صافي به دوی باره کې وی چې دا ناتجربه کار دي، دا نالایق ترین کسان دي او د دوی د لاسه د خیبر پښتونخوا چې کومه صوبه ده دا غرقه شوه، خیبر پښتونخوا صوبه مقروضه شوه. او پرون سلیم صافي یو ټاک شو کې خبرې کولې، نه هغې کې دا وی چې یاره دا خو ډېر تجربهګار کسان دي او دوی چې دي د دې صوبې تقدیر چې دی نه هغه به بدلی. مخکې څه وی او اوس څه وی؟ یعنی صرف او صرف دی چې څه هم وی هغه په بغض عمران کې وی. یعنی څوک چې عمران خان سره ولاړي هغه کو ارسینګي نه دی به د هغې غیبت کوي او چې کم کسان د عمران خان نه اخوا شي نه بیا به د هغې صفتونه کوي. نه دا خو د دوی هغه منافقت دی. خو اصل فیصله چې دا هغه به د خیبر پښتونخوا عوام کوي چې آیا هغوی عمران خان سره ولاړ دي او که نه پرویز خټک سره. څومره هم اپډیټ وي او په دې پیج باندې زه تاسو سره شریکوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازما شیر کړئ او خپله قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. د الله په امان.